آمار هستم جی السلام علیکم د خیبر ښکلی سهار د نهر ورځ او ټولو مینوالو ته ستړي مشي هرکلی او نیکې پرزونې لرم او هیله لرم چې روغ جوړ به یې خوشحاله وې که دنیا په هر ګوټ کې الله ښه لره الله مباد لره جي د خیبر ښکلی سهار دی جي نیغ په نیغه دی د پېښور سټوډیو نه ستاسو په وړاندې باندې روان دی نن ورځ د اچیورز ورځ ده جي او په نن ورځ کې موږ څه هر ورځ کې تبدیلي راوستل غواړو په نن ورځ کې هم موږ تبدیلي راوستې ده ځکه چې عمران خان صاحب وایي چې تبدیلي آئی نه تبدیلي آ گئی نو چې تبدیلي راغلی نو هغه تبدیلي موږ په خپل خیبر سهارونو کې هم تاسو له غواړو چې موږ هغه تبدیلیانې راولو او هغه څیزونه دې کې راولو یا هغه سیګمنټس په دې کې راولو چې کوم نه زموږ زنانه یا زموږ کتونکي د هغې نه فایده واخلي او زده کړه ترې واخلي او پوهه ترې واخلي څنګه چې پرونی پروګرام و نو په هغې کې چې دی ایکسرسایز او هیلث ریلیټډ و نن چې دی نو نن مونږ میک اپ باندې به خبرې کېږي میک اپ ایکسپرټس دلته راغلي دي هغې سره به خبرې اترې کېږي بیا زموږ چې کوم اینکر پرسنز دي هغې به چې دی نو میک اپ کوي په خپله به میک اپ کوي بیا به د هغې میک اپ په باره کې موږ د ایکسپرټس نه تپوسونه کوو چې آیا دوی چې کوم میک اپ وکړو دا د کوم فنکشن دپاره یا د کوم ځای دپاره چې دی دا میک اپ صحیح دی نن سبا خو دومره اویرنس دی زما په خیال چې هر دویم کس چې دی نو هغه د یوټیوب نه لګیا دی چې د هغه ځاله څه نه څه میک اپ ټپس او یو شی بل شی روباسي خو زه مې کو پراپر تاسو چې دی نو دلته په سکرین باندې وګورئ په سکرین باندې یو برشز تاسو ته ښیي چې برشز څنګه استعمالیږي د کم کلر دپاره کم برش دی د کنټورینګ دپاره څه شی دی د فاونډیشن مکس کولو دپاره څه شی دی یا بیا هیر سټایل یو شی بل شی دا پورا هر څه چې دی یو پیکیج دی او دا تفصیلا ډیټیل وایز زموږ پروډوسر صاحب به تاسو ته ښیي د کیمرې په سترګه باندې بیا چې کومه ایکسپرټ ته دلته میک اپ ایکسپرټ هغه به راځي هغه بیا په هغې میک اپ باندې په هغې شیډز باندې هغه فاونډیشنز باندې هغې برشز باندې به خبرې اترې کوي نو نن مونږ داسې یو ډفرنٹ سټپ مونږ هغه شی د کتونکو دپاره سپیشلی د زنانو دپاره د هغې زنانو دپاره چې کوم په کورونو کې ناست دي او هغې ته دومره پته نشته یا دومره اویر نه دي دا د هغې دپاره دی آی نو چې نورې خو دومره ماډرن دي او نن سبا خو چې نو میک اپ لوک دی که نه نو زمونږ د دې ځای د منیجمنټ او زموږ د مشرانو د منیجمنټ په مرضی باندې یو ښایسته غوندې کې سټپ مونږ اوچت کړی دی او الله دې وکړي چې د ستاسو خوښ شي لومبنې یو ښایسته غوندې کې سیګمنټ به وي چې مونږ به ځو خپل میک اپ روم ته هلته زمونږ چې دی ډېره ښایسته اینکر پرسن نور الخدا صاحبه ناسته ده چې هغه خپل میک اپ پخپله کوي او هغه بیا دلته راځي او تاسو ته به وایي چې آیا هغې دا میک اپ وکړو نو څنګه یې وکړو څه یې وکړل نو راځئ چې د نور الخدا خواله لاړ شو نو السلام علیکم نور Thank you so much مینا نن به ان شاء الله چې کوم دی مونږه د ډارک سرکلز چې کوم د کور کولو ټیکنیک ته هغه به ډسکس کو او ان شاء الله د هغې سره کوم پروډکټس هغه دی اسوسییټډ دي یا پروډکټس چې کوم مونږ استعمالولی شو هر څوک استعمالولی شي هغه به لږ شان ته ډسکس کو ما سره دې ټایم کې چې کوم کریکټر دی کلر کریکټر هغه موجود دی کلر کریکټر نه علاوه مونږ سره فاونډیشن یا ټي وي سټیک چې کوم مونږ ورته وایو هغه اویلیبل دی او دې نه علاوه چې کوم دی مونږ به ټول کار په برشز یا په ګوتو په سرونو باندې پروډکټ استعمال چې کومه طریقه ده هغه به ډسکس کوو تاسو ګورئ لګیا زما د مخ چې کوم دغه دی یا ورته ویلی شئ چې اگزسټنګ چې کوم کلر ټون دی هغه یو نه دی نو د دې مطلب دا دی چې اټ دس پوینټ زمونږ چې کوم دا ډارک ایریا ده دا به هم کور کېږي او دې نه پس چې کوم فاونډیشن استعمال دی هغه به هم ډیپینډنټ وي په دغه باندې زمونږ د سکن په ټون باندې چې هغه او کلر کریکټر هم زمونږ د سکن سره ځي نو ما چې کوم کلر اغوښتی دی دا یلویش دی لږ شانتې زیړ دی او د دې استعمال ریزن دا دی چې زما د سترګې چې کومه د لاندې حصه ده دا گرین ټون هم ورکوي لګیا دی د ډارک ګری ټون هم ورکوي لګیا دی نو دا کینسل کولو دپاره مونږ به داسې کلر استعمالو چې د هغې افیکټ د فاونډیشن په اپلیکیشن ټایم کې چې کوم دی منیمم راځي نو دا تاسو چې کوم دی اوس به خپله وګورئ ښه زما سکن پرپ شوی دی الریډي ما چې کوم سکن کیر دی الریډي اپلای کړی دی نو زما سکن میک اپ دپاره بالکل اوس دې ټایم کې ریډي دی دا به زه ګوتو سره اپلای کوم ځکه چې د ګوتو په سرونه باندې چې کوم ستاسو د سکن خپل هیټ وي هغې د لاسه ښه ښکلې ملټ ان شي او د تاسو ګورئ لګیا یې چې د سترګې د خپل کلر چې کوم دی عادي سره کور شو
لاندې چې کوم دی نه علاوه حصه ده هغه به کور شي د فاونډیشن سره خو د فاونډیشن په دې ځای باندې اپلیکیشن د دې ځای په کمپیریزن کې چې کوم دی هغه به ډفرنٹ راتلی ځکه چې الته کلر ټون چې کوم دی آیوز نو هغه کور کولو دپاره مونږ یلو کلر سره کریکشن اول کو خلق چې کوم دی اورنج هم استعمالي ریډ هم استعمالي پینک هم استعمالي او کله ضرورت په ټایم باندې د پرپل او د گرین استعمال هم کیږي هغه ال راضي چې کله د دې ز کلر د ګری بجای یا ریډ کلر کی وی یا فور دیٹ میټر پرپل کلر کې ټون راضي د زنه خلکو سکن ټون چې کم دی اغي بلډ لیول یا موږ وتوای چې د بلډ چې کم امپیکټ په کلر په دغه کې په سکن باندې هغه ډیفرنٹ دي نو هغه کور کولو د پاره موږ ډیفرنٹ کلرز استعمالو اوس دا تاسو ګورئ لګي ما دا ایریا کور کړل زب ورزم په ټي وي سټیک باندې ټي وي سټیک چې کم دی هغه به زه اپلای کوم په میک اپ سپنج د میک اپ سپنج چې کم دی د لک شانته ډیمپ دی دا اوچ نه دی نو د دې وجه دا ده چې کوم پروډکټ زه استعمالوم لګیایم هغه به د سپنج نه ابزورب کوي دا به تش زما په سکن باندې راځي دا ما لږ شانتي اوچت کړلو او دا تاسو ګورئ لګي دا اوس اپلای کوم لګیایم د ټي وي سټیک ټولو نه ښکلې دغه چې کوم دی د استعمال ریزن چې مونږ ورته ویلی شو دا چې د هغې کنسیلر او فاونډیشن کار په یو پروډکټ کې وشي دا ډفرنس په تاسو اوس ګورئ لګیا یې دې ځای کې ښه ښکلی ډیپت ښکاري لګیا دی د سترګې دلته وینز هم ښکاري لګیا دي او دې ځای کې دا ایریا ټوله کور شوله جسٹ بیکاز مونږ چې کوم د کلر استعمال دی داسې دی چې مونږ لاندې نه کلر چې کوم وو هغه کینسل کړلو اوس دې نه پس چې کوم دی دا فاونډیشن سټیک به زه په فل فیس باندې دې ځای کې استعمالوم او دا به تاسو ګورئ چې دا ریمیننګ کم دغه راځي لګیا دی کلر ډیفرنس راځي لګیا دی اب هم کور شي وسره زه به د فیس تش یو سایډ کومه چې تاسو ته ډیفرنس ویزیبلی وښکاري د فیس چې کوم بون سټرکچر دی یا کوم ځای کې ستاسو د دې ځای اډوکې راځي دې ځای کې مونږ کنټورینګ کوو او کنټورینګ هم مونږ د ډیپت شو کولو دپاره کوو نو هغه د کنسیلر یا د دې ځای انډر آی کوریج بالکل ریورس راځي ریورس مونږ ورته ځکه وایو چې دې ځای کې مونږ د کلر سره ډیپت ښکاره کوو دې ځای کې مونږ هغه ډیپت پټو لګیایو دا ایگزسټینګ ډیپت چې کوم دی دا به دې سره کور شي او چې مونږ ان شاء الله کله کنسیلر ډسکس کنسیلر ویم دغه ډسکس کوو کنټورینګ نو کنټورینګ به تاسو خپل اینه پس بیا پوه شئ چې کله د دې ځای کنټورینګ مونږ کوو نو دا څنګه هغه تاسو ته کلر ډیفرنس په ذریعه باندې ایزی کېدی شي اپلیکیشن دا داسې دي چې دا ټول آیټمس چې کوم دي د تاسو آرام سره هغه سره هر ځای کې تاسو ته ملاوېدی شي اینډ دا زمونږ یو سایډ فاونډیشن وشو اوس چې کوم دی زه به لږ شانتې د هغه پاوډر سره سیټ کوم چې دا د خپل ځای نه خوځي نه فاونډیشن رانه منډه نه کي او دې نه علاوه وی آر ډن ښه دا ټرانسلوسنټ پاوډر دی د سیټینګ پاوډر نه دی د ټرانسلوسنټ پاوډر دی او د دې استعمال چې کوم دی دا به بالکل مونږ د کارنر نه دې ځای پورې کوو تاکہ د دې ځای چې کوم یا کریز دی د سکن یا فور دیٹ میټر هغه راځي لګیا دي رینکلز راځي لګیا دي رینکلز کې دنه پروډکټ سیټل نشي او خوځي راخوځي نه دی دا تقریبا داسې منټ پورې چې اونه خوځي نو دا ټوله ورځ هم نه خوځي and that's about it. Thank you so much Meena. زه به چې کوم دی دا خپل میک اپ راغونډ کم and I'll join you in 5 minutes. See you. جی تھینک یو سو مچ نور اینڈ کم سون مونږ دې ویټ کوو چې ته خپل میک اپ کمپلیټ کړې نو دلته راشه وذ کمپلیټ ډریس اپ اینډ هیر ډو هر څه دې کړي وي او اوس به مونږ چې دی نو میک اپ ایکسپرټ مونږ سره ناسته ده
د ګلیم بار سلون اونر موږ سره ناسته ده د نور چې څه وکړل په دې باندې هم خبرې اترې کیږي او آیا د سری فردر نور کم شیډز یا کم نو داسې سټیپس چې دي هغه فالو اپ کول پکار دي. نو مونږ فرینا ته ویلکم کو. السلام علیکم فرینا. السلام مینا او السلام علیکم ګرانو کتونکو. تاسو آی ہوپ چې بالکل ټیک ټاک به وي. after very long time فرینا چې دی نو خیبر ته راغله څه خو مونږ پروګرامونه هلته تاسو سره کړي دي. بس مام ډېر زیات مس کولې خو لایف کې بس داسې لکه چې اوکوپاید شي چې ایزیلی بیا تاسو ایونټس نه شي تللی. خو ماشاءالله چې دا دی نه راتله د هغې وجه دا وه چې دی خپل کارونو کې ډېر بیزي بزنس یې ماشاءالله ډېر وسیع کړی دی او ماشاءالله برانچز یې چې دی نو د یو نه دوه شوي دي الحمدلله او پکې ښه زبردست نیو جدید ټیکنالوژي چې ورته وایي هغه انټروډوس شوی دی په سالون کې جي. نو یو ورځ به انشاءالله هلته ورځو ښایي به چې کوم هغه جدید ټیکنالوژي چې ورته هغه څه شی اپډیټ شوی لایک لیشز چې دي پرمننټ لیشز دي پرمننټ لپسټک دی یا نور داسې انسټینشنز دي نور داسې شی نه دي چې هغه انشاءالله په دې باندې خو به سپیشل پروګرام کوو ځکه چې دونه سیزونه دي چې ایزیلی تاسو مطلب ایکسپلین کولی هم نه شي. یا ایگزیکټلی ان دا د نن سبا نیډ دی د جنکو دا ضرورت دی او هغه هر یو څیز چې دی په خپل سالون کې دا سیزونه ډېر کم وي. ایون اسلام آباد ته به پسې ځئ. اسلام آباد کې یو دوه سالون دي چې هغه آفر کوي. هر سالون نه آفر کوي. او پېښور کې فرست ټایم چې دی نو هغه فور د فرست ټایم مونږ انټروډیوس زبردست جی. اوکې جی فرینا راوشو تاسو د نور الهدى میک اپ وکړه جی. جی زموږ ماشاءالله ډېره تکړه جی انکر پرسن ده بنسای ده کنه بنسای ډېر تکړه وي کنه ماشاءالله. نو د دې چې کوم پروډکټ یوز کوم دغه سمپل چې کوم ټي وي سټیکس دی او یو شی دی هغه شیزونه چې ایزیلی اویلیبل دي هر سړی کور کې لیټس میک اټ مور سمپل لکه پروډکټس برانډز بس دونه مزه ایکچوال هغه پروډکټس ګوري چې یوز کیږي کوم یوز کیږي څنګه نو دا په کوم ټیکنیک یوز شو یا دا څنګه ټیکنیک باندې یوز کول پکار دی یا د ډارک سرکلز د پاره یا د کنټورینګ د پاره یا نوز شی رغه شی آیبرو د ټولرز باندې به خبرې اترې کو فرینا براته وای خو او تاسو به ټلیفون کال هم کوئ خو دماغ خلو پس دغه بیا راځو. یو ځل بیا ویلکم ستړي مشي هرکلی د خیبر ښکلي سهار د پېښور نه نیغ په نیغه تاسو ګورئ جي او موږ سره میک اپ ایکسپرټ چې دی فرینا جان ناسته ده او هغې موږ چې دې خبرې کولې چې آیا زموږ کور کې زنانه هغه زنانه چې د هغې اپروچ چې دی هغه د یوټیوب پورې نه کېږي د هغې اپروچ چې دی هغه مارکیټ پورې نه کېږي هغه اپروچ چې دی د هغې سلونز پورې نه کېږي نو په کور کې فنکشنز له چې ځي نو هغې خپل ځانونه څنګه تیارولی شي یا هغه جینکۍ چې کم کالج ګوینګ دي یونیورسټي ګوینګ دي او هغې نوې د دې شیانو شوقونه شروع کړي دي نو آی هغې به کومې طریقې سره خپل ځان کیري کوي. نو موږ په کنټورینګ باندې هم لګیا او خبرې کولو سپیشلی د ډارک سرکلز چې جوړې شي دا به څنګه کور اپ کیږي. فرسٹ آف آل کنټورینګ ذکر وکړي لکه کنټورینګ بیسک کنسپټ څه دی. کنټورینګ ویلی شي لکه ریشیپینګ اوس کم فیچرز داسې چې ته انهانس کول غواړې اوبویسلی خدای پاک هر بنده ښکلي جوړ کړی دی که نه او هر بنده ته آرټ هم ورکړی دی او آرټ هم همیشه ښکلی بالکل ښکلوالی چې ښکلوالي سره مکس شي بیا ډېر ښکلی ریزلټ راځي. صحیح بیا کنټورینګ کې موږ داسې کوي چې کوم لکه چې اوس څنګه دغه تاسو ویډیو شو کړل هغه کې ښیل چې ډیپت به ښیي کنسیلینګ به څنګه کوي انډر آی بیگز وي او انډر آی شیډ ډفرنٹ راځي لکه بلو شیډ اکثر ورکوي بیا دې لپاره چې موږ کوم کریکټر یا کنسیلر یوز کوي هغه اورنج شیډ کوي بیا هغه بره به تاسو خپل بیس والا لایټ ټاپینګ وکړي بیا هغه سکن کلر چې کوم تاسو فرش والی آلموسٹ هغه جوړ شي دا بیسیکلی ټول شیډینګ دی او سکن ټون ایون کول دي. फेस के मूंग डिफरेंट फीचर्स लका आईज में आईज लाने डार्क सर्कल्स भी दासे तासो बेल हाईलाइटेड भी द स्किन नॉर्मली खाई कना और लांदे स्किन डल भी बिया डिफरेंट टोन्स फेस के इंसान तखकारी कना बिया इवन टोन ची अगर टोलो नज़ियत ज़्यादा मतलब ख़वन गई मेकअप बेसिक मकसद भी चे फेस के चिकम कलर वेरिएशन आ रवान दे अगर टोल मूंगा इवन की यो शांति स्किन की यो टोन की चिकारी हेल्दी लुक चे वर कई
بیا کنټورینګ هغه د پر اوکې لکه چا فیس لیټس سی د چیک بونې دونه انهانس نه دي کنټورینګ سره هغه تاسو انهانس کی چیک سے بیل شي جاب لاین چې هغه بیل شي مطلب تاسو فیس کې هغه ډبل چین هر ختم یو شي فیچر د بیل بیل کاری آی انهانس زبردست او نارملی ډیر لایټس کې او لکه چې د کیمرا ته کینې او تاسو میک اپ نوی کړي به هغه ډرابیک دا کوي کنه چې کم شیډز وی لایټس وی ریفلیکشن ټول فیس ته ایون کی چې کم تا خپل فیچر هم وی کنه انخ کاری ته ډیفرنٹ کاری ډیفرنٹ کاری کیمرا دې زې پورې انګل اخلي او بیا ځکه کیمرا میک اپ ډیفرنٹ وی او اگین چې کم واده دې پر کېږي هغه ډیفرنٹ وی چې کم سکول دې پر کېږي سکول او افیسز کالجز ا کیمرا دې پر نه کېږي چې کوم دا different way. کنټورینګ مو خبره وکړه کنه نو چلو د کیمرا د پاره خدا لازمي شو ټیک شو یا ایون چې دینو د ناوی د پاره د ضروری شو خو څنګه تاسو چې عام لایف کې دا شی نه نشي کېدی کنه خو بیا هم د یو کس فیس بیا هم کولی شي خو د انټنسټي به ډېره لایټ ساتي ځکه چې لایف تاسو سره څوک ناست یو تا ډېر ډارک شیډ لګولی کنټورینګ دی پر بیا اوبویسلی هغه اډ لوک ورکوي او لاینز ښکاري بیا کنه लाइन्स कारी او لیټس سی هغه ټین ایج جنې دا هغه ډېر زیات کنټورینګ کو تاسو په مخ کې داسې راغله به تاسو ته هغه ایجټ او میچور سکن بخاري میچور بخاري او دې پر دادا چې مطلب ډے ټایمینګ کې ایج مطابق به کې دا کنټورینګ ډېر زیات په دې باندې میټر کوي لکه چې ایج دې چې زیات وي او ته کنټورینګ هم خو زیات وکې obviously هغه هم نیگیټیو فیکٹر کوي بیا به میډیم ساته اوکې نه به ډېر لایټ ساته او نه به ډېر ډارک ساته او داسې چې کم ینګ ګرلز دي چاول فیچرز الریډي انهانس دي هغه ته ډېر لایټلی سلایټلی کول ضرورت دی हल्का फुल्का जी کتونکو تاسو هم کو څه تپوس د میک اپ ریلیټډ څه تپوس کول غواړئ نو تاسو چې دی نو راغه کې کوي شي سوی وته ټلیفون کال وکړئ په ټلیفون کال باندې تاسو موږ ته تپوس وکړئ چې آیا میک اپ کې څه شي نه پکار دی او په کومې طریقې باندې پکار دی جی نو په هغه طریقې باندې دی لا ټایم نشته په هغه طریقې باندې به دا تاسو د فرینا جان نه چې دی تپوسونه کوي چې آیا دا به څنګه موږ میک اپ کوو او د دې په طریقه څه وینو هغه پراپر به تاسو ته بیا چې دې پته ولګېږي او بالکل نن تاسو ته زه بالکل فري یم جواب درکولی شم څه میک اپ ریلیټډ څه کوېسچن وي تاسو مانه تپوس کولی شئ او نور کني ګلامبار پیج باندې مانه تپوس کولی شئ ایون دا ګوره دا موقع ده کنه چې دی وخت لایو دی ناستي او لایو دا کیش کول پکار دی کیش کول پکار دی مې خبره ده مونږه ملويږي نه ایزیلی آی نو چې دا نه ملاویږي د کې شک نشه آیبرو اکثر کسان چې دینو آیبرو باندې راکې څوک څنګه شیپ غواړي څوک څنګه غواړي نو هغه هم د میک اپ په تھرو باندې پنسلز په تھرو باندې هغه میک اپ ډېر ټریکی دی کنه هغه کې شیپ چینج کولای شي نوې انګل جوړولای شي په آیبروز کې کنه دا چې پلکینګ کې تاسو سره دوه آپشن نه ځکه چې نیچرل ګلو او چې کله ته شیډ ورکې بیا خو ډېر زیات آپشن دی لکه هایډ کولې هم شی ورکې بالکل ډفرنٹ شیپ جوړ کې او نن سبا لګ تھیک او ډېر لانګ نه چلی آیبروز لکه چې شیپ چې تھیک وي او شارټ وي اچھا شارټ چلی او ډېر مخکې لکه چې دیزه پوری وراتللی بالکل دیزه پوری به جوړو بیا هغه څه کوي چې هغه آیز والا انګل بند کی وای شوې چې آیز انګل بند شي بیا چوټای ظاهر وي وای بستر غوړخ کای دا زما څخه وړخ کای زما دې زه پوری دي او چې لګ شارټ کې هغه انګلیش سټایل جوړ شي لکه ویسټرن خلک چې دی اوس ډېر زیات لانګ نه جوړي او هغه مونږ شانتي ډېر زیات انګل هم نه ورګي مونږ ایشین انګل زیات خوخی هغه بره طرف ته وځي بالکل هغه انګل چې هغه بره کنه دا سره کوي اپ کوي لایک مونږ 75 ډیګري انګل خو خامخا پای ورځ کې غواړي او چې کوم ویسٹ کې دی سلایټلی بس ایج جوړ کی دی آیبروز والا او ډیر زیات لینث هم نه ورکي او سٹارټ کی تھیک وی لاست کی تھین شي خو آیبروز شیپ دسه لیکن اکثر خلک په دې نه پويږي زه ګورم چې پلکینګ کړي او دازې نری وی او دازې غټ وی دې ته زم حیرانه شوم چې مینز دا خو لګ کامن سنس خبره دی کنه او ځنه خلک نه پويږي او ټولو نه زیات مسټیک په دې کې دا کوي چې آیبروز چې کله هغه ډرا کوي بیا دلته نه لاندې نه ډرا کول سٹارټ کی او بالکل ګول آرچ غوندې جوړ کی بیا هغه سره آیز نورم وړې شي لکه دا زه نیچرل ساتي دا بس سټریټ ساتي دونه ګول کوي بنا دلته به ګولای زیات نه ورکه او نیچرل اوبویسلی چې شیډینګ کله کې کنه
د سٹارټ ایریا تاسو والا لایټ پکار دی د کی به خبرش وه چې چې دلته natural کلر نه ښکاري شي. پاتې کی چې نیچرل کاری چې پته دونو سبټل پکار دی کنه چې چرته نه آیبرو سٹارټ کیږي او چرته نه ختميږي دا نه کوي دا آلموست ټول میک اپ کې دا فارمولا چلی فارمول خو ځینې کس بس هغه ډایرکټ پینټ برش راوالي او چې دماغ شانې پلاویږي ها سټیک چې دی زیات نن سبا ان دی چې کوم هغه سټیکی چې موږ اوس یاد ک کنه کو نه هغه فاونډیشن فارم کې لیکوډ کې چې دی هغه ان دی یا کم سوټیبل دی سوټیبل ډیلی یوز کې خو لیکوډ فاونډیشن ته زیات پریفرنس ورکو چې الګ نیچرل لوک ورکوي او هغه الګ نیچرل لوک ورکوي او obviously چې کله برایډل بیس شي یا پارټي میک اپ شي لانګ سټے د یا کیمرا دی پر کم میک اپ شي هغه دی پر مونږ ته بیس زیات پکار وي اچھا ان د سنس چې oily face وی هغه په کیمرا کې ریفلیکشن ورکوي او oily base وی هغه ډیر زیات ریفلیکشن ورکوي هغه باندې لکه چې فیس پاوډر لیئر د ټول ضروری وي میټ کول ضروری وي بیا لکه تاسو یې کنه چې کیمرا د پاره سټیک چې دی زه ریګولر زما هم د لیکوډ فاونډیشن چې کوم زاغه یوز کوم کنه نو د سره سټیک وغیرہ یوز کی کنه سم زه نه یوز کوم زه په پاوډر هم نه یوز کوم سمپل بلش اون پر راولم زما خو کوشش هم د یو د درې ډراپ کوم هغه کوم زم چې هغه ډیر هیوی لوک ناراضي کنه زما خبره ده خو کیمرا د پر چې کوم مونږ ایجوکیشن شوې دی هغه د سره چې هغه د پر ټي وی پینټ سټیک چې دی هغه ډیر زیات ضروری وي نو هغه کې اسم مشل کاله زړه کاری به د نورم چې دی 20 کاله زړه هغه ریزن د سره کنه چې کله هغه فیس باندې ولګي وي کنه دا ایگزامپل دی چې لکه چې کینوس which is سونا کلرز په واچوي هغه ایزیلی ښکاری اوکې لایک اوس به ته زیات سټرګل کوي چې ته بلش ښکارا کوي یا شیډز ډیفرنٹ او چې کله ټي وی پینټ سټیک او فاونډیشن والا میکسچر ولګي او فیس پاوډر والا هغه سره پفینګ هغه نه پاتې کم شیډ واچوي په فیس باندې کنه ډیر برایټ ښکاری اوکې جی نورم راغله او نور الخدا راغله هغه چې دی نو خپل پورا خپل میک اوور او هیر ډو هغه ایچ اینڈ ایوریثینګ هغه کمپلیټ کو او اوس راځي چې اوس نور ته هم ویلکم وکړو سټوډیو کې هلو السلام علیکم ونس اگین وعلیکم السلام نور څنګه ته ماشاءالله یو لک نایس د دې همیشه بس انګلیش لوک وي بس هغه چې دی بس جوړو کې راته خولي دي یا بالکل بس دې صرف هغه د انهانس کولو ضرورت وي جی اوکې جی نور خو چې دین په خپل ویډیوز کې ویل چې آیا څه پکار دی او د کم د آی لاین چې کم میک اپ او د برغه د پاره صحیح وته ډارک سرکلز د پاره یا چې کوم ټي وی سټیک تاسو یوز کو تاسو خو پروډکټ چې دی وسره یوز کوو خو زما چې دی باندې بوز دیم لګیو نظر واچي او بل نور په خپل هم په میک اپ کې ډیره زیات ایکسپرت خپل میک اپ پر په خپل باندې کوي دمکو پس دغه به د نور نه تاسو کو چې آیا دی چې دا کم لوک کړي دی د کم د ډے میک اپ ته د نایټ میک اپ دی د افیس د پاره د سشي د پاره ول چې دا هم ډیره زیات ضروری تاسو ته پته ولګي او تاسو ټلیفون کال کوي شه دماغ خلو پس دغه بیا راځو ویلکم ستړي مشي هر کله د خیبر سحر کې نیغ پنیغه په خو سټوډیو نه د ستړي مشي وایو جی نور الخدا مونږ سره ناسته ده او فرینا جان مونږ سره ناسته ده او دوانه بنو صحیح دي دا پښه دا بنو صحیح ده دا د پته و نور نه دا ګوره دا د یو علاقې سره تعلق لري مې به شاید علاقه به ډیفرنٹ وي خو چې کومه ضلع ده دا یو علاقه نه یو ټایم اوس مې انټروډیوس کړو نو ماته بس څنګه پته لګی چې هغه بنو صحیح ده او دا ګوره بنو صحیح ده نو دا چې تاسو ته پته ولګي فرینا ته ما وخت چې کله تا میک اپ کول نو ماته چې بنو صحیح ده ماته خو دنه ویلي کنه ته نو څه وایي ګوره دا بنو صحیح ده اوس دواړه سره یو ځای شو 400 ډالر ته د الله خیر اوکې نور دستا چې کوم لوک ته د دې باره کې راته ایکسپلین کړئ چې ما بالکل مینیمل ساتلې دي او مینیمل مې داسې ساتلې دي چې کوم ځای نه ما سټارټ واغوښتو ما وی چې ایون ټون سکن چې کوم دی آی تھنک کومه هغه ځای نه ول سټارټ والو نو چې زمونږ کوم ویورز دي هغه بندا انډرسټانډ کولی شي چې کوم زمونږ بیسیک کار دی دا غي څومره امپورټنس دی هغه نه
پس رو چې کوم هغه سټپ وایز یا مونږه ایگزاجریټ کو لوکس یا فار دیٹ میټر کده کلر مونږه ډیفرنس شو کو چې نایټ ټایم روټین څنګه دی ډے ټایم کې څنګه وی امید لکشانت ایگزاجریټډ لوکس چې کوم ټي وی د پاره پکاري هغه څنګه وی او دینه علاوه ایوری ډے میک اپ چې پس کې کوم ریګولر کی چې مونږ ریګولرلی کم کوو چې د کور راوځو نو د اغي او یو نو ایگزاجریټډ میک هغه اپ کې کور والا خو بيخي داسې چې خو بيخي هغه د نش مطابق کنه او بس جس بلشان او ایبرو امونګه ګرومینګ کې حسابو امونګه میک اپ کې اړو حسابو نه صحیح نو هغه ډیفرنس ملک شانته ایکسپلین کول غوښتل مونږ سٹارټ ته یلو نه واغشتو یلو بیس نه واغشتو چې زموږ کم د ګری یا د گرین د غرازي ځکه چې زما په فیس کې راځي څنګه چې تاسو وختي وي فرینا تاسو خپل خبره بالکل انټي کلر سے کنه هغه د کی یوز کیږي لکه یلو بیسیکلی پرپل یوز سے هغه ختم کړي انڈر آئیز اکثر پرپل او بلوئش کاری کنه ان کیس دا کلر چې کوم دی د ډارک سرکلز ا ریډ ټون ته زی نو به مونږ گرین سره کینسل کو اوکې Again, نو anti بیا چې colour. دی ایون ټون ته سکین راشي او لکه انټي کلر سره کنه هغه بلوند یا سکن ټایپ یا تاسو موکا کلر ویل شي هغه کریټ کیږي کنه نو چې دا تو په کلریشن پويږي هغه د کنسپټ نه پويږي دا بیسیک کریکټینګ به څنګه کې ٹھیک 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 لائک یلو پرپل هیوز دے پر دے اورنج دے آغا بلو هیوز دے پر دے او اگین انڈر سکن ټون هر انسان چینج وی صحیح او موږ دا داسې کلاسیفای کړی دی چې مطلب ایشین والا داغه دی او چې کوم ویسټرن خلک دي هغه والا داغه دی لکه چې وارم ټونز راځي موږ ایشین چې هغه انډر سکن وارم ټون دی ایگزیکټلی او چې اټس کوم ایدر ګولډن اور یلو یلوش کې راځي دوه کې راځي خدای چې دا د لاندې د یا اورنجز یا د سکم یو شیډو لګي بیا په د پاسه چې د ایون ټون کول د پاره بلو لګي دا بیا د هیوی کیږي نه نه هغه کې داسې وی چې د کریکټر چې کوم کنسستنسي دا کنه کریکټر چې کوم کلر مونږه استعمالو لګیاو انیشیلی د پرایمر یوزل اپلیکیشن چې کله وشي نو د سکن پریپریشن داسې وشي چې د دې ځای یا دین علاوه چې څومره هم د سکن ایریاز راځي لګیا دي په فیس باندې نو د اغي کنسستنسي هم د دې سکن مطابق جوړوي اوکې نو هغه یو ډیر تھن لیئر چې کوم دی کلر سپریډ شي او هغې نه پس د فاونډیشن چونکې یو تھکنسي تھرو آؤٹ بیا مونږ چې کوم دی بیلنس هغې سره وکړو بالکل دیکھیے لیئرنگ خیال هم ډیر کول لیکن دا نه چې ډیر زیات بیس انډر آیو لګیو آی بیگ دني ته آی بیگ کریټ کې لکه چې لیئرنگ ډیر زیات خیال وکړي او دا موست سنسټیو ایریا ان دا باډي میں ټایپ هم جوړي کنه باډي دی کنه یہ مطلب د سونه سنسټیو دی ټیپینګ به هم ډیر سافټ وي هلکا او که زور دی ورکه آی بیگ دی کریټ کړل آ زور بنور کې ډیر کیر سره مینا سره دا دی ټیپینګ کې نه به ما په خپل کړی دی ښه جنگلیو کې تر مې کړی نه خو دی ډرابیکس ډیر زیات دي کنه زل خیال وکړي لکه چې دا غته دی خیال نه کې کیږي چې زکم د زنګلیانو په طریقه زر ریموف کوم او تاسو هل کې وګورئ نه نه دې سره به ډیره مینا کوي ځکه چې دلته کا خیال نو کې به دي رینکلز هم کریټ کیږي او سو ته وای آی بیگز خدا آی بیگز ډیر زیات بدکاری واقعي ډیر بدی ښکاری او اکثر ټایډنس وجینا یا ډیر سټرس وجینا یا ډیر زیات کار کولې وجینا آی بیگ خوبه د وجینا به خوبي نه مین ریزن دی نن سبا خو ګونه نه چې څو د شپې ټو شپې وی خارې زر مخه خواړو دا سرکلز چې د دې جوړ د دې وجنه جوړ دي او دا تقریبا نن سبا د هر دوی میجنې ما دا غته چې د زمام ځکه جوړ دي د ډیرو جنکو دا چې سټډي د وجنه کیږي ډیری دا چې هغه لیټ نایټ موبایل یوز کوي یا گلاسز وجینا کار کوي سو گلاسز واچي هغه کېږي ډیر زیات هغه کو ډیر زیات ډارک سرکلز وي او بل دا چې سټرس واخلي ډیپریشن نن سبا ډیپریشن ډیر کامن دی هر کور کې almost یو خو موبایل ساتلې دی خو زموږ 24/7 یو داسې پارټنر دی چې ډیپریشن ډیوایس دی هغه اوکې اچھا را به شو کلرز باندې برا شو چې شیډز سره لوبي کول دا چې دینو د تاسو یو فیشن ټیک شو خو بیا هم چې دینو زیاتره کسان پویږي نه بس هغه 4-5 شیډز مکس کیا او سجبه شی ته جوړ کیا هغه لاینز والا خلک جوړي نن سبا کم کلرز یا کم شیډز چې دی هغه یوز دي اصل کې مونږ داسې نشي ویلی چې دا ښه شیډ ښکلی دی دا نه دی هر آرټسټ بیل وي هغه نظریه بیلی بل کس ته فیچرز ته یا خپل پینټ ته
वो डिफरेंट एंगल्स मंदे गोरी कना लका 7 शेड्स नन सबा एकदे पर रागले दे ट्रांसजेंडर दे पर स्पेशली आगा चिकम मेकअप्स कई या आगा चिकम शोकोल वाड़ी बिया 7 शेड्स मेकअप कई रेनबो मेकअप आओ रेनबो दई वाला नन सबा निशानी जो रहा ट्रांसजेंडर दे त प्राइड वाई او برايد چې کوم دی د اغي یو آیډیا ده د اغي شاته او دا د چې کوم کلر هم وي انسان دی یا چې کوم خاصیت سره هم راځي انسان دی د خدای په کارونو کې څوک څه نشي لکه چې زه ښځه یم څوک سړی دی دیکھیں مونږ سپیشل لیکنه دی لکه د الله تعالی دا د زموږ اچیومنت نه دی دا زموږ د الله طرف نه الله تعالی ځکه هغه دا وی چې مطلب خیر عادي دی والا په دې به ان شاء الله تفصیل کې بعد کې خبرې کو 7 کلر خبره تاسو ما ویل چې دا څه شي انډیکیټ کوي هغه تاسو سره شیر کوم کنه او دې نه علاوه لکه چې د ډیفرنٹ کلر چې ډیفرنٹ آرټ شو کوي لکه تاسو انیملز پیټرن چې دي سپیشلی برډز لایک پیکاک او واو like fishes like sea and mermaid वाला नन सबा मेकअप डेर चली हाँ बिल्कुल ओ नन सबा लका जे different events रागल Halloween रागा यो जमा वड़ू की जोई दी आगा माशाल्लाह दारा था कहीं जे दागा द mermaid दा द witch था दे देवलम मेकअप उना दी ओके कॉल अखलू बिया खबर को हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जो फेस हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सो के है आवाज दिल तरह के स्टूडियो था हेलो जी सो के नामा खायब से बुआए जो आमना د गिलगित نه خبر کوم जी आमना वेलकम د तको गिलगित ना स्टडी में शे से बुआए जी په مخ باندې اخترا او راختي دي نو لکه لري پاسته یوز کولی ستا په مخ باندې وختره ختلې دي فرینا हाँ फेस वाली विख्तर दीदी पर मूंगा ग्लैम बार सैलून के लेज़र ऑफर कई लेज़र वाला तकरीबन 6 to 7 सिटिंग्स रिकमेंडेड हुई हाँ जी 6 7 सिटिंग ने टीवी आवाज कम का टीवी आवाज कम का च खबरें सही हो रहे पर फोन बांधे हो रहे टीवी आवाज कम का हाँ तसु खदा सी हाँ दी मूंगा 7 सिटिंग रिकमेंडेड भी को हर बॉडी डिफरेंट हुई का ना या रिस्पांस आगा मुताबिक राजी हर बॉडी वाला डिफरेंट जना वाला वो 2-3 सेशन के खत्म शी अच्छा ओ जना कसानो वाला लगा चे लग प्रोलॉन्ग शी 10 सिटिंग्स तलार शी फरीना दिन इलावा परमानेंट इलाज दे दिन इलावा दस लारे निष्ठा होम रेमेडीज लेजर नहीं इलावा होम रेमेडी हेयर दे पर दुनिया के हर चीज उगोरा निष्ठा دا وی ډېر خبرې کېږي خو څه نه او هغه هغه د وجه ډیسټرب ویني هغه د وجه کېږي بالکل اګه تاسو ریموو هم کوي کنه نو چې فولیکل الته موجود وي نو هغه به بیا راخي اگین اینڈ اگین هغه سین به لیزر از دی اونلی ثینګ چې کم فولیکل کور کی लेजर टेक्निक हम दस दे ना چې مطلب هغه هیر برن آउट کی تل روټس پورې خو هغه سیشنز وي څومره سیټینګ دی داغه 6 to 7 recommended भी को अगेन मादे तवले च हर बॉडी डिफरेंट रिस्पांस जना वाला जरम खत्म शी जना वाला प्रोलॉन्ग चा ग्रोथ चस्लू ये बजर खत्मीगी हर लकत तो ना गट ब्लैक वेफ तई कना अदोना लाइट एब्जॉर्ब कई च अगा एब्जॉर्ब शी अगा सिंगा फॉलिकल दी फॉलिकल पूरी अगा तबाशी बिल्कुल बर्न शी अब एक तबिया नाराजी खूब पैसेज ऑफ टाइम का था हार्मोन्स से दी लका हार्मोन्स को इंसान के न खत्मेगी का ना खूब बैलेंस मॉल खत्म शुई बिया वाले रागल बिया ची कम राजी अगा वेखता नहीं अगर हार्मोन्स वजह न कम डिस्टर्बेंस रागली आगा वजह न राजी मतलब दा चागम बैलेंस कवल पका दी गायनी डॉक्टर सरे बिल्कुल कोई चीज यूज लेजर ट्रीटमेंट ओके कना वेखते ढेर कम शो खत्म शी ऑलमोस्ट खत्म शी जबरदस्त जी थैंक यू सो मच फरीना जान थैंक यू सो मच ढेर जबरदस्त और यकीनन چې کتون کو ته په मिलाو شي وي نور الخدا थैंक यू सो मच जी یو خسته غونډه کې اویرنس د پاره یو خسته غونډه کې لوک چې کم تازه لور کړو وی ورته د خو د چایا میک اپ په کمی طریقې باندې کول څنګه کول دي جی د دې سیګمنټ دلته ختم شو دا پتا اوس باندې څنګه ولګي د مونږ ته خامخا د دې رائے راکې جی دماغ خلو پز د مې چې کم زموږه چی ورز دی هغه برا غواړو مونږ سره اوسه
वेलकम ستړي مشي پس د دمې جی او زمونږ د راتلونکي وخت زمونږ د فیوچر زمونږ د مستقبل هغه یوت هغه پیغلې موږ سره ناستې دي چې هغې څه کول غواړي او څه کوي لګیا دي اچیورز دي نو هغې موږ نن دلته راغوستې دي حور العین د موږ سره جي او دا چې دا نو دا پینټینګ کوي او دا چې دی نو ډیزاینینګ کوي او دا آنلاین بزنس هم لري دي ته ویلکم کو السلام علیکم अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है शुक्र आप कैसी हैं? कुछ तो बिल्कुल समझ नहीं आती समझ आती है, बोल इतना नहीं सकती। अच्छा बोल इतना नहीं सकती हो तो आपके काम के हवाले से बात होगी ठीक है आप ऑनलाइन आपका बिजनेस है उसके हवाले से आप बात करेंगे जी अच्छा जी महरीन रुवैद तमुंग सरे जी कंटेंट राइटर د جی او د دې خپل بوک هم راغلی د اسټابلیش شوی دی او هغه چې دی چرته پروت دی د کم ځای نه تاسو اغشتی شئ کم ځای نه کتی شئ او دا ډیجیټل مارکیټینګ سره ریلیټډ ده په دې باندې به خبرې اترې کوو دي ته ویلکم کو السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम। څنګه یې ښه जी अल्हम्दुलिल्लाह। جوړ یې आओ जी बिल्कुल। تکړه یې داسې پراپر تیاری کې داسې کلمه هم نه ده کړې ته خو ته وګوره اوکے جی رابو شو حور العین ته به راشو جی چې ډیزائننگ کب کیسے اور کیوں اسٹارٹ کی मैंने अभी मास्टर्स टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग में किया है तो मैंने कुछ टाइम मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम किया और मैं अभी भी कर रही हूँ तो इसमें हमारा जो था सेक्सुअल हरासमेंट पर था कि हम जो मतलब गुड टच बैड टच हो गया और जो फीमेल्स को उनके राइट्स के उनके लॉस के बारे में बताना वुमेंस के राइट्स के बारे में बताना तो ये जो टॉपिक हमारा था तो इससे रिलेटेड मैंने अपनी फ़ैशन कलेक्शन पर काम किया है कि मैं क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरी कलेक्शन से सबको कोई मैसेज मिले तो इसमें मैंने अपनी कलेक्शन में जो कि प्रोवोकेटिव क्लोथ्स अफाल्स काज ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमेन पर है तो इसमें मैंने ये बताया कि डिफरेंट ड्रेस कोड बताए हैं उसमें गाउन भी आता है शलवार कमीज़ भी आती जैसे है कि ये चल रही ये क्या है ये अबाया है शटल कॉक जिसको टोपी अबाया कहा जाता है औगता टाई एंड डाई चिकम जी जी इसके ऊपर टाई एंड डाई डबर दे वदर टोपे द सड़ो खदा नारीना टचे वर्क कर दी पके हाँ अच्छा इसको एक्सप्लेन करो पहले जरा अच्छा इस तरह के मतलब मैंने डिफरेंट ड्रेस कोड बताए हैं जिसमें शलवार कमीज़ भी है अबाया भी है गाउन भी है कि मतलब हमारी सोसाइटी में कहते हैं कि अगर गाउन पहना है तो ये सेक्सुअल हरासमेंट की वजह है ओके गाउन अगर पहने मतलब ड्रेसिंग आपने ऐसी की है ना ओके। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट आपके साथ होगी ये एक मिथ है कि आपके साथ होगी आपने ड्रेसिंग ऐसी की है फिर एक शलवार कमीज़ है जो हमारा कल्चरल ड्रेस है मतलब उसमें ऐसा क्या है कि उनके साथ भी हरासमेंट हो रही है फिर जो मतलब अब जहाँ पर्दे की बात आती है हमारी सोसाइटी में कहते हैं कि मतलब फुल कवर हो तो अबाया मैंने बनाया कि मतलब फुल कवर है फिर भी उनके साथ भी ऐसे केसेस हैं जो हरासमेंट हो रही है फिर एक बेबी गाउन है मतलब एक बच्ची का गाउन बच्चों की मतलब उसमें ऐसा क्या है ना उनकी ड्रेसिंग ऐसी है ना वो मतलब इतना और वो भी सेफ नहीं है वो भी सेफ नहीं है तो मतलब ड्रेस कोड जो है सेक्सुअल हरासमेंट की वजह नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक हरासर का किरदार उसकी मेंटेलिटी और उसका खुद पर कंट्रोल ना होना है देखो एक चीज़ چې څومره ته کورډ یو نو هغه د سړي هوس نورم زیاتېږي چې څومره ستا مخ کور یې هغه هغه وایي چې یار د دې شاته به دا مخ څنګه د دې دا شونډې به څنګه د دا مخ پسې نو هغه نورم اټریکشن زیاتوي نورم اټریکشن زیاتوي که نه زما بھی شاید دغه وجه जी तो मतलब हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि सेक्सुअल हरासमेंट का जो रीज़न है सिर्फ और सिर्फ फीमेल की ड्रेसिंग है तो मैंने इसको मतलब गलत बताया कि ये नहीं है myth। कब से ये इस पे काम जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ड्रेसिंग सही है उसके बाद आपने आइडिया डेवलप किया कि उससे पहले का था? उससे पहले का ये आइडिया इस पे मेरा काम चल रहा था लेकिन कोरोना की वजह से हमारी यूनिवर्सिटी बंद थी तो ये और वो आपकी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात से कोट भी हो गई जी क्या बात है क्या ऊंचा सोचा था इसने अच्छा जी नो दा ऑनलाइन बिजनेस जो आपका चिकम स्तादे नो आगे बांधी उमदक कशीना ته آنلاین بزنس کې کو نه هغه تعالی آرडرز راځي آرडرز داخله اکارډنګ ټو آرडرز چې دې ته بیا غسیس کې मतलब डिज़ाइनर का तो काम होता है अपनी कलेक्शन भी लॉन्च करना और फिर मतलब ऑर्डर्स वगैरह और आप जैसे अपने स्टाइल का बताएं अपने हिसाब से जो ड्रेसिंग होती है तो उस हिसाब से भी ऑर्डर्स आते हैं बेबी गाउन्स कितने मैंने डिज़ाइन किए हैं और भी जो फीमेल्स ड्रेसिंग होती है वो सारे कब से कर रही है ऑनलाइन बिजनेस 2-3 इयर्स मतलब ये कोविड के बीच में कोरोना ने सबको बिजनेस में कोविड-19 सबके लिए बेस्ट रहे है ना अभी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है और फिर इंसान अपना हर काम आराम से कर क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो बंदा रिलैक्स होता है ना बस स्पीकर ऑन करो बस सुनो अच्छा जी क्योंकि मेरे घर पे केस होता है ओके जब हम आ जाते हैं महरीन के पास आ जाते हैं महरीन चूँकि आप एक कंटेंट राइटर हो
ټیک شو رایټر ای जी د لیکلو دا شوق یا د بوک لیکلو یا د ستا چې دا دومره کم ایج کې دا یو بوک ته هم لانچ شولو ټیک شو د دې باره کې راته ووایه स्टार्ट چې स्टार्ट ما पोइट्री نه اغشته و ها. और पोइट्री ما داسې کوله چې هغه ما مطلب ان انټینشنلی کوله ٹھیک. لایک आई फील गुड एट डूइंग दिस नو هغه کې څه انسپریشن نو چې زه مطلب पोइट्री ما چرته نو کړی یا څه اوکې خو as far as book is concerned نو book چې دی هغه ما یو سټوري وریدا واقعیا ما وریدا چې هندو چې دی کنه دا یو واقعیا ده چې هندو 70 years سنم وی صحیح شو چې هغه 70 years بعد هغه صرف په غلطۍ کې د خلینو وی سمت الله تعالی ته وی لبیک یا عبدی چې او زه حاضر یم زما بنده زه حاضر یم نو چې لکه یو د یو هندو الله تعالی 70 years ویټ کوي فرشتي وتی چې یا الله دا خو د سنم وی هو غلطۍ کې دې سمت شو نو تی ما 70 years دې مطلب د دې انسان ما ویټ کو چې کله ودی زمانو مخلی کله نو زه بدله اوس مواز نه ورکوم زه بدله اوس لبیک نه ورکوم داغه نه بعد مونږ دام د خپل مشران نور چې الله تعالی 70 ما اوسه زیاده مو سره دا یو مې نه زیاته مینه خو مونږ صرف هغه فور د سیک مطلب مونږ منظم زکه کو چې لکه زمونږ مشران کوي لکه مونږ هغه یو دغه چې بس دا مونږ له کول یو ډیوټي دا زر مونږ کوم بس زه بیا ادا کوم ځان ته نه خلاص او جی مونږ همیشه وایو زر درې مونږ کوم بیا ادا کوم نو دغه نو ما وی چې زه داسې مطلب زه داسې سره رائټ اپ لانچ کوم چې دا الله تعالی او د انسان د ریلیشنز اوخه چې زما کوم سټوري د هغه مین کریکټر چې کوم فیمیل ده هغه ډیر زیات هارډشپ فیس کړي ډیر زیات هغه ته پرابلمز نو هغه الله تعالی نه بدګمان شي او چې هغه د پوره مطلب د پوره دنیا خالق تیرو مال د یو شیز د نشه راکولې نو مطلب هغه مونږ هر څه پریدي جی هغه یو سیسو هغه خو چې بوکو ګوري کنه کیوریوسټي خو افریدو کنه لکه دا یو سیسو کنه چې هغه په داسې بدګمانه شو کنه جی بالکل دا مونږ هر څه پریک دي دا مسلمان دا ډیره ښه مسلمانۍ دا ډیر ښه دغه سره مونږ کوي خو دا مونږ هر څه پریک دي بس دا وی چې زه الله تعالی نه بعد هیڅ هم نه غواړم نو بس دا چې مونږ هر څه پریک دي نو بیا الله تعالی بیا هم لکه دا نی پریخي چې الله تعالی سوي وي زه د خپل انسان چې کوم دی انتظار کوم تر هغه پورې چې کله به نور د بل طرف نه راخیږي هغه دا نه دی ویلي چې زه د مسلمان انتظار کوم زه د خپل انسان انتظار کوم نو ستا دا بوک چې دی د دې هغه اینډ مطلب زنانه له تعالی اینډ سور کړی چې آیا واپس بیک ټو نارمل خپل هغه دین اسلام خپل الله ته متوجه شي معافي وغواړي آیا دغه رغه پکې واپس راغلی دی کنه دا بیخي هغه ده نه جی هغه ته بیا ریلایز شي چې لکه زه څومره په غلطه باندې وم او ما لکه دا څومره ټایم ما څومره ګناهونه وکړل ما مونځ پرېښی او مطلب الله تعالی مزه بیا هم لکه he blessed me more and more الله تعالی مال بیا هم دومره راکړه دومره هر څه را راکړه چې دا زما اوقات هم نو هغه مال وی الله تعالی چې کلم پتا ګوره وی چې یو سیس بار غواړي کنه دا خسته د بوکا غره په خپل ځای باندې خو الله تعالی وی چې یو سیس غواړي او په دعاګانو غواړي په دعاګانو نه کې نه کې ستا بهتري د چیزې تعالی نه در کوم کنه څنګه چې موږ ګوره الله تعالی د ویا مې د مینه کوي نو یو مور چې نه غواړي زما د زوی د پاره یو سیس یا د لور د پاره نقصان دی چې مور نه غواړي نو د ویا مې د مینه کول ولا الله تعالی به څنګه غواړي زما د بنی آدم د په غلطه لار روان شي خو چلو دا خو ستا د بوک یو رغه دی ډیفینیټلی چې کله دا خلک وګوري بیا به ورته پته ولګي چې آیا د دې لاره څه ده یا دې طریقه څه ده دا کوم ځای کې په نیټ باندې اویلیبل دی چېرته اویلیبل دی چېرته نه کتی شي خلک دا ما امیزون باندې پبلش کړی دی انټرنیشنل ویب سایټ چې دی هغې باندې دا مطلب آرډر کیدی شي ای بک فارم کې هم دی اور دا پیپر بیک کې هم دی دواړه فارمس کې دي और as far as पाकिस्तान is concerned नदल तमा गवर्नमेंट मतलब दोदरी organization खबर को खुद दमा खलुसै जी ग्रानो को तुनको दमा को पस दागे बया राज मुख सरो से کم کتونکو ستړي مشي د توایو د خیبر سهار د پیښور نه جي او موږ سره ناستي زموږ دوه تکړه هنرمند ناستي دي هنرمند ان سنس چې په خپل فیلډ کې ماهر دي جی یو چې د آرټ اند ډیزاینینګ سره ریلیټډ دا بل چې دا نو رائټر هم دا ډیجیټل مارکیټینګ هم کوي خطا وختي خبره وکړه مهرین چې ګورنمنت چې دی نو هغه د ګورنمنت خبر د
ډمډول پاتې شو که نه نو چونکې ګورنمنټ له خو په کار دی ګوره ته یو ینګسټر یې ټیک شو تا یو دومره غټ کاوش کړی دی یو بوک ته لانچ کړی دی په هغې د کار کړی دی بوک لانچ کول او هغه اسټبلش کول په هغې ډېره غټه خرچه راځي ټیک شو آی نو دی نو د ګورنمنټ د سایډ نه یا سپورټ یا دا شی نه و نه جی ما چې څنګه تاسو ته وویل ما پرپوزل جوړ کړو څومره بجټ پکې پکارو او خپل بک انټروډکشن هر څه ما پرپوزل کې انکلوډ کړو ما ډایرکټریټ اف یوث کې ما پریزنٹ کو اور بل بیا غي ز کلچر ته فارورډ کړم نو ډایرکټریټ اف کلچر کې ما پریزنٹ کو نو ډایرکټریټ اف یوث الریډي لایک اغي په وومن امپاورمنٹ اور یوث امپاورمنٹ باندې کار کوي او زما بک چې دی هغه وومن امپاورمنٹ سره ریلیټډ دی اور ایز اغي زما بک پبلش کینو دا یوث امپاورمنٹ هم دی اغي دغه زما مطلب ویمګه په سوچو کو او کمیټي بکینی او وات ایور ما ته هیڅ ریسپانس ملونه شو هغه په نوم باندې لګیا دي که نه لکه ما سمونه کتل د وومن امپاورمنټ دپاره څه کوي لګیا دي دا چې کومې غټې غټې ادارې دي که نه دا ټیبل ټاکس باندې ډېر ماهره دي بلکې اغي ما ته الټه دا ویل چې لکه مونږه نیم ناخلم خو چې اغي ما ته دا ویل چې وی مونږه ستا بک باندې انویسټمنټ وکړو مونږ به تا سپانسر کو نو لکه تا بک کې څه لیکلي دي لایک هغوی زه ډسکریج کولم چې لکه تا څه لیکلي دي مطلب خدای خبر ستا بک انویسټمنټ قابل دی مو که نه ما ته دې انسر کې دا و چې زه به درته بک سینډ کړم تاسو خپل هم ایکسپورټ دا ورته د خپل بک چې د ان شارټ سټوري دی ورته ورکړې وه چې زما د ټیم د بک دا دی جی جی ما ریټن فارم کې هم ورکړې وه او ما وربلی هم ورته وویل پریزنټ مې که بالکل اور ما ته دا مې ته وویل چې زه به ته بک سینډ کړم تاسو هغه چک کې تاسو سره ایکسپورټ هم تاسو چک کې آیدر هغه ایکسپورټ تاسو له ایډوایس درکړي چې لکه دا بک دومره دي دومره کیپیبل دي چې تاسو په انویسټمنټ اوکې بیا اوکې بیا پرېږدئ اصل کې ګستا په بک کې دا وکنه چې مینه محبت دی او جنون دی او ټوپک دی او تمانچه ده او مجنون دی نو بیا یې سپورټ کړو دلته خبره د دین اسلام ده نو زه حیران یم په داسې کسانو باندې چې موږ له پکار چې موږ خپل دین پروموټ کړو موږ دا ګوره دې بک چې مالا کتلی نه دی خو چې دې څه وویل په هغې کې صفا پته لګي چې آیا یو کس چې هغه د دین نه یا د لارې نه بې لارې شي نو هغه په کومې طریقه باندې بیا لارې له راځي او بیا څنګه خپل دین ته واپس رجوع کېږي نو دا خو هغه اټریکشن دی د خپل دین سره واپس د اټیچ کېدو نو دنیا ته ښودو چې زموږ دین څه څیز دی زما په خیال داسې شی نه خو کل عام سپورټ کول پکار دی ما ته انټرنیشنلی ډېر ښه ریسپانس ملو شوی دی خو ما ته پاکستان کې نه زه چا انکریج کړی نو ما ته الټه ډسکریج شوی ډېر یم خو هغه ډسکریجمنټ چې کوم دی ما له ډېره حوصله راکړې دا ده خبر رانه اوس دا انکریج یې نه کړی دا فرسټ ټایم مخامخ رالر بېزتي کوي دا موږ انکریج دا پلیټفارم هم در نه کوي جی نو ویې وکړه بیا صحیح ده د ګوره د یو لارې یو پلیټفارم به ته خامخا ورکوي یو کس به اوري چې د ده په دماغ کې څه روان دي اوکې دا خو د ستا د بک خبره شوه ډیجیټل مارکیټینګ څه شیز دی په هغې کې څه کوي ډیجیټل مارکیټینګ اصل کې لکه دا سوشل میډیا مارکیټینګ دی کې راځي چې مونږ هغې کې یو برینډ پروموټ کوو لایک سیلز جنریټ کوو هغې ته کسټمر راولو چې څنګه هور چې دی هغه آنلاین بزنس کوي دې ته ډیجیټل مارکیټینګ ضرورت دی مطلب چې دا آنلاین خپل بزنس پروموټ کړي څومره د دې ډیجیټل مارکیټینګ سټرونګ دی پروموټ کړی دی هر چا ته پته ده دس از ډیجیټل مارکیټینګ مطلب سوشل میډیا باندې پریزنس خو ډیجیټل مارکیټینګ کې سوشل میډیا پریزنس هم راځي او چې کوم فزیکل داسې دی هغه هم پکې راځي فیسبوک شو انسټاګرام شو نن سبا خو آنلاین پروموشن او د دې شی دپاره زیات رغه کېږي اوکې چې هغه فیک رغه چې دی ویوز او یو شی بل شی دا هم پکې راولي جی بالکل دا هم پکې راولي که نه چې ریټینګ غواړي ریټینګ او دا شی نه ټول پکې کانټینټ دله پوره درکوي که نه ښه دا اټس کال ډیجیټل مارکیټینګ اوکې جی بیا به هور له موږ واپس راشو هور ستا چې کوم ټیم دی ډېر زیات زبردست دی ډېر ښایسته دی خو د دې نه علاوه دې هم څه سوچ کړی چې آیا چونکې دا خو هغه چې کوم ستا ذهن کې و یا کوم بیس ته لګیا وي تا کار کولو ان فیوچر څه شی تا ځان له فردر سوچ کړی دی इन फ्यूचर मैंने अपना स्टूडियो बनाना है मतलब अपना ब्रांड और डिज़ाइनिंग करनी है तो इसी काम को लेकर आगे चलना है अभी भी हमारी एक कलेक्शन बन रही है जो पार्टी वेयर्स पर है ठीक है और वो भी यही टाई एंड डाई बेस है कि नहीं वो मतलब डिफरेंट टेक्निक से आप वो करते हैं ठीक है टाई एंड डाई दिस कदी जला दी दियार से के वर्क चुक फैशन उस टाइम पे टाई एंड डाई बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था फैशन स्टिल नो उसे पूरे च दे रवानी वन से पूरे ने चलाड़ मा दुदरे शुरू ने च दिनो टाई एंड डाई वाला वागश है ओके जी नो फ्यूचर दे दाई च यो सेटअप जोड़ की यो स्टूडियो जोड़ के नागा बस सिर्फ वॉल पेंटिंग बांधी को क्लोथिंग बांधे वो भी क्लोथिंग के ऊपर भी है और वॉल डेकोरेटिंग और ये सब कुछ भी आर्ट वगैरह की फील्ड में भी ओके समझती हो कि पेशावर में है इन चीज़ों का स्कोप है प्रमोशन है प्रमोट करते हैं पेशावर में इतना नहीं है
लेकिन अब थोड़ा लोगों को मतलब पता लग रहा है फ़ैशन के बारे में और मतलब थोड़ा सा सेंस हो रहा है। और आप अकेली हो, आपके साथ जो ये आप जितना कुछ आपने डिज़ाइन किया वो क्या कि ना पूरा सर ये टीम वर्क थे? मैं अकेली हूँ और मेरी एक सिस्टर हैं जो कि इवेंट डेकोर करती हैं, तो मतलब वो इवेंट डेकोरेटिंग वगैरह और मैं फिर ड्रेसेस उसके इवेंट के जो होते हैं वो सारे डिज़ाइन वो भी करती हूँ। खोरदम चिदेनो आर्ट एंड डिज़ाइनिंग कर नहीं नहीं, उनकी फील्ड चेंज है। अच्छा, उनकी जी, फील्ड जी। चेंज है खुदा सर मलगिरतिया के जी, पदे जी। की और ऑनलाइन बिजनेस से टिक टाक रवान दे जी। नूर जी ने कहे चे इफ समवन वांट करना चाहिए ज्वाइन की कम तरीका कम प्रोसीजर हुई कम शेनो ने थी रही ऑनलाइन बिजनेस दे पारा। मेरा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फेसबुक पर भी है। तो मतलब जो फ़ैशन जिसको मतलब आप अपनी जो पेज देते हैं तो जिनको पता लगता है तो साथ साथ आपको ऑर्डर्स आने और फिर इस तरह। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई और लड़की घर बैठे उनको इतना ना हो वो का पता ना हो वो बिज़नेस शुरू करना चाहे तो किन किन प्रोसेस से किन किन स्टेप से गुजरना होता है अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस इसकी के लिए? मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो ट्रेनिंग्स देती हैं ऑनलाइन बिज़नेस आप कैसे करते हैं, तो ये सारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। और इसके अलावा मतलब आजकल तो ऑनलाइन इतना कुछ सिखाया जा रहा है यूट्यूब पे और इस तरह भी देख के आप कर सकते हैं। ओके, मतलब इजीली द जी, आगज़ना जी। आगश्तीश ओके जी स्टा बुक चदे अगा उस हद पूरी सुमर चदे अगा बुक्स दागे ता पता लगी जमा दुमर बुक सेल्स शो या दुमर सेल की लग्या दी या मजीद ऑर्डर द नरागले द बुक्स द पारा زما بوک چې دی 13 سپتمبر باندې لایف شو ها. اصل کې دا ما یو ویک لا پری آرډر لا اویلیبل کړو امیزون باندې ها. اور اوس چې مطلب فیډبیک چې ما ته راغلی ما ته ډېر بل ویب سایټ نه راغلی ما پهله په بل ویب سایټ باندې خپل بوک د ریویوز او د ایډیټینګ لپاره کړو نو هغه چې دی 4K پلس ویوز دی په 40K سوري 40K پلس ویوز دی په کمنټس هم پې ډېر دي او ووټس هم دي نو ما ته ډېر ښه ریسپانس راغلی دی اوس د دینه پس د بل کم سټپ ته څه شي کې سبلی کې د دې نه پس ما بل بک باندې کار سٹارټ کړی دی هغه تقریبا 70% هغه شوی دی فالینګ فار فلورنس. अच्छा د رائټینګ یعنی د ادب او آداب سره ستا تعلق راځي کنه دا دی ولې دا د چا نه متاثر وي یا د څوک داسې فیورټ رائټر د چا دی خوښ وو؟ دی جی اصل کې ما داسې وي ما سٹارټ پوئټري نه کړی او پوئټري ما ځکه کوله چې پوئټري دی ولې کوله؟ بس چې زه به کله مطلب هارد ټایم وو ما پوئټري پرې زه ټیک شوم هارد ټایم وو لایک لکه پتا به څه شي هارد ټایم لکه ټین ایج نه ډایرکټ د یونیورسيټي لایف د یونیورسيټي کې بیا چل ماحول بیا مطلب زه ما ایټالم تیاری کوم هغه چې دی هغه زما یو فیلیر وو هغه زه ډېر زیات افیکټ کړم نه جی هغه کې زما مارکس کم ماته اډمیشن ملو نه شو نو بیکاز اف دغه ډیپریشن هغه ډېر زیات او جی هغه ډېر زیات هارد ټایم وو خو دغه هارد ټایم زه ډېر زیات مطلب ټرانسفورم انکریج کړی نور شذونه ته متوجه زه زیات کړی سټیسفاید یم په اوس خپل لایف باندې او زه ډېر خوشاله یم چې تھینک ګاډ ما ټیسټ نه ډیکلیئر کړی ګوره کنه وی دا ما خبره بیا ما غساده بو خبره چې الله څه کوي کنه دا هغه بنی ادم د بهتره د پاره کوي جی تا مغه ډیپریشن پروسیجر چې دی پتا باندې تیر شو پس دا غي چې تکم فروټس اخلي ته هغه باندې سټیسفاید جی کتون کو دماغ خلو پس دا غي بیا راځو ویلکم یو ځل بیا د هر کلی وایو د خیبر ښکلي سحر کې جی د نهر ورځ او بس ټایم په ختمېدو باندې دی زموږ جینکۍ موږ سره ناستې دي دې نه اوس ته پوښتنه کوو چې آیا فیوچر پلانینګ د دې څه دی اول به مهرین له راشو مهرین څه سوچونه دې ځان ته کړي دي؟ صحیح زما چې کوم ګولز دي که نه نو لکه زه هغې ته بلکل هم کلوز نه یم زما ډېر زیات ګولز دي اور خو های مطلب هغې له های پرزسټنس او لکه ډېر څومره خواهشات دي هغه وایي که نه وي هزارو خواهش ایسه که هر خواهش به دم نکلي او پوره یو هم نشي که نه دم په ټولو باندې نه نه پوره کېږي ښځه بیا صحیح ده چې ما مطلب زما دا خواهش ده که نه چې ما ته څوک وایي چې لکه آی لو یور بک اوکې زه ورته یم وچ ون اوکې چې لکه دومره ویرایټي وي تاسو سره اوکې دا د فیوچر ډیره غټه رایټره جوړېدو والا ده ان شاء الله ون ډے یو ویل بي دا خو د مین هغه ډریم دی جی
د سیکنډ از چې تا وایي چې زما ډېر زیات ګولز دي که نه جی نو پکې دویم څه دی زه رایټر سره زه یو سوشل اکټیویسټ یم زه بیسیکلی 400 نه بیلونګ کوم وای ښځه وایم چې دا ولې ماته داسې اپنایت ښکاري ښه دا ځکه ښه جي نو زه 400 خلکو دپاره کار کول غواړم هغې مطلب امپاور کول غواړم لایک زه چې دی زه صرف په دې یو بک پبلیکیشن باندې زه څومره وکړېدم ما څومره هارډشپ فیس کړل زه یم چې داسې سبا بل څوک کوي چې اټلیسټ لکه داسې څه ډور کولو شي د هغې دپاره چې هغې ته دا هارډشپ نه د مین تھنګ از چې زما په خیال د جنکو په ایجوکیشن Women باندې empowerment زیاته جی، رڼا بالکل. اچول پکار دي ځکه چې زما په خیال په هیلث باندې هلته څه کمپرومایز نشته یا په نورو شیانو نشته مین چیز دی د جنکو په ایجوکیشن باندې چې اوس هم هلته نه اجازت نه ورکوي که نه لکه کو ډېر هم زیات شي نو د های سکوله پورې د میټریکه پورې اجازت وي نه پس نشته زما په خیال په دې باندې ټولو نه غټ یو سوچ او سټپ واخیستل دي اویرنس کمی ده سال کې هلته بس هغې وي چې لکه فیمیل چې ده بس هغه د کور دپاره د هاوس وایف او بس هغې کور کې او بس بېشکه جینۍ د کور دپاره ده خو زه یم چې په کور کې هغې له دومره یو پړه لیکه هغه پکار دی که نه چې یو نیشن یو خاندان یو رغه چې دی هغه پړه لیکه تاله درکړي ایجوکیشن دې دپاره نه چې زه دا دې سبا جاب وکړي او دا دې پیسې وګټي او لکه د دې د یو ښه انکم وي که نه ایجوکیشن د شعور دپاره هم دی که نه هغه مدرې داسې هغه بیا وایي چې بس زما د دې ته هم د پړهایي ضرورت نشته هغې بیا خپل بچي هم دغه کوي دغسې هغه یو چین را روان دی راتلونکي نسل چې دی د هغه د فیوچر دپاره پکار چې د نن مور چې دی هغه پړه لیکوي اوکے جی حور څه ایمز دي د ځان دپاره وہ تو کہہ دیا آپ نے کہ اسٹوڈیو یہ چیزیں ہیں اور فیلڈ میں جو ہے تو بس اسی میں آگے جاؤ گی کہ نہیں जी जी इसी में और मैं मतलब अपनी थीम से लोगों को मैसेज दूंगी जैसे मैंने वो शलवार कमीज़ जो डिज़ाइन की उसमें भी उसके दुपट्टे पे उसकी शर्ट पे कैलीग्राफी हुई है जैसे मैरीन कह रही थी एजुकेशन पर तो उसके ऊपर भी लिखा है मुझे मेरे जीने का हक चाहिए मुझको तालीम दो मुझको ताज़ीम दो तो मतलब ये एक मैसेज जाता है ना जैसे कि फीमेल को उनके मिंटो राइट्स की चाहिए वो उस पे जो शॉल्स और शर्ट्स पे जो है ना जी, वो जी। ब्रांड आया है ठीक ठीक Calligraphy हुई ठीक है। ठीक दगा शंस्ता हम देख ठीक शुरू एक्सपीरियंसिंग हो शो खैबर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आप शो कैसा रहा शो बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम था जी जी फर्स्ट टाइम सेटिस्फाइड हो जी जी मज़ा आया बहुत क्या कहोगे अपने यंगस्टर्स को अपने कुलीग्स को आने वालों को यही कहूँगी कि फ़ीमेल को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए कि मतलब वो अपने लिए आगे काम करें और मतलब उनको एजुकेशन के सारे मतलब मौके दिए जाएं जो जो उनको काम करना होता है उनके मतलब उनके राइट्स उनको दिए जाएं कि वो आगे बढ़ें काम करें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें तो थैंक यू ओके जी महरीन एक्सपीरियंस दिस सिंगर शो सब है ډېر زیات ښکلي انفیکټ ډېر زیاته خوشحاله شوم چې دلته مطلب ټیلنټ له لږ دغه ورکېږي سکل لږ ریسپیکټ کېږي بالکل نو ډېر زیات ښکلی ایکسپیرینس و थैंक यू सो मच जी कतून को تاسو ایکسپیرینس څنګه او شو دا براته وای زما خو ساراني ایکسپیرینس ډېر خو او اوسنۍ خو دا خو وی خو ساراني باندې زه لږ کنفیوز یم او کنفیوژن به اوس مونږ پس د شو چې دی لږ ختمو زه بلوچ به ځاله جی خو شو د څنګه ولګېده د دې باره کې به راته خامخا رای راکوئ جی اجازت به درنالو انشاءالله بل هفته بیا حاضرېږو دعاګانو کې میاد ساتئ جی او څوک راته منیب راته څه وایه منیب نے کیا کہا فیصل دے کو منیب دے دا زما دا کیمرامینان نه دي او دا ټیکنیکل انجینران دا پوره ټیکنیکل سټاف دی خپلو کې ملاو شي چې دې ته پته وي چې زما مرۍ خرابه شوه نو دوی به ماته وایي نه دا داسې نه داسې نو دوی به د هغه ځای نه شیطانت شروع کړي او دا جینکو ته هم پته ولګي چې دوی ته دوی اوس ما سره کم کار شروع کړی دی خو عموما زه نه پوهېږم چې زموږ نمبر ډسپلی وي او د هغې باوجود هم ستاسو کال نه میلاویږي خو ما ته اکثر چې دی نو په انسټا میسیجز راځي چې جی موږ کالس کوو او زموږ نمبر نه میلاویږي یا داسې څه نمبر موږ له راکړي چې موږ په یې باندې ډایرکټ رابطه کولی شو نو زما په خیال موږ به نیکسټ ټایم 2 نمبرې ورکوو نو که یو بیزي راځي نو په بل نمبر باندې به زموږ چې دی کم کتونکي دی به موږ ته کال کوي نو دغه شانتې دي دا ګیله لرې کیدی شي ادروایز ما سره بله صلاح نشته د ستاسو د دې ګیله ختمولو دپاره جي دا به وقتی لگول زه لگه ویښه شوی وم که نه مسلسل په خوب کې لگی ہم گانوں کا شوق ہے میوزک کا شوق ہے کس حد تک बहुत ज़्यादा بہت زیادہ کام جب کرتی ہوں تو گانے شانے سنتی उन्हीं से मोटिवेट होता है इंसान ایون اسٹڈی کے دوران بندے کو کچھ لوگوں کو میوزک کے ساتھ یاد म्यूजिक آتا के ہے साथ ہے نا او ته چې د دین او د اسلام بکونه لیکي ته دغه ټایم کې څنګه میوزک هغه خپل دا خپل ښه یو سوري زه ټایم خو ختم دی خو یو تپوس کوم لکه ستا خو یو کار داسې دی چې چلو هغه لیکلو سره تعلق لري خو بیا هم د فیملی سپورټ شته جی بالکل
خپل زیات بابا او support ماما د چا دی؟ بابا او ماما زه ډېر زیاته سپورټ کړی یم ښه ان بابا. فیکټ زه دلته یم د هغې د لاسه یم زه ټول کریډټ هغې له ورکوم. गुड. आपको किससे ज़्यादा सपोर्ट पुशअप किससे मिल रही है? देखिए फ़ीमेल के लिए तो कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता, मतलब उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है तो मतलब कुछ होता है. तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी थी, हर वक्त मुझे बाज़ार आना जाना काम करना, तो उसमें मेरी मर्दों से मम्मा ज़्यादा वो इंटरेक्शन. मम्मा बहुत ज़्यादा बीमार भी होती थी. मैंने कहा नहीं आज ही जाना है, ये कलेक्शन का काम है, करना है, तो वो मेरे साथ बहुत और ज़्यादा. अब्बू? वो भी क्योंकि उन्होंने इतना ट्रस्ट किया तो मुझे कहीं काम करने दिया, कहीं छोड़ा, तो मतलब उनका ट्रस्ट ही बहुत. माशाल्लाह, मतलब सपोर्ट है. हाँ जी, نو دا سپورټ نورو جنو کولم پکار دي چې ملو شي د مور پلا د غاړې نه स्पेशली درونو د سایډ نه د کبھی کبھی بھائی بھی جو ہے ظالم سماج بن جاتے ہیں نہیں جائے گی نو درونو د پلارانو سپورټ ډیر زیات ضروری دی. اوس په تاسو نه کاغذونو لیکل اجازه ته خلم د بلې هفته پورې جی خپل دعاګانو کې میاد ساتي د الله پاوند.